ګوره ځوانه که چېرې زه یو ورځې تاله څه لږې پیسې درکړم او ستا نه دا پوښتنه وکړم چې ته به دا پیسې کوم ځای انویسټ کوې، دا پیسې به ته کوم ځای خرچوې. دا ویډیو مه سکیپ کوه، په دې کې یو ټریک دی، مین مقصد مې تاسو ته دا ښودلی. اوس ما ته پته ده ستا په ذهن کې دا سوال راوچت شو چې په دغه پیسو به زه دوکان کولو وکړم یا پې هوټل کولو وکړم یا پې ریړی کولو وکړم. خو که رښتیا راباندې وایي دا پیسې که چېرې تا په خپل فاینانشل ایجوکیشن باندې خرچ نه کړې نو ته تباه بربادې او ته به ټوله موده د غربت ژوند تېری او په دغه سرکل کې به ستړی ګرځي. خو همدغه وجه ده چې زموږ زیاتره پښتانه د غربت د لکیر د لاندې ژوند تېروي، ځکه چې هغوی په زندګۍ کې لږې یا ډېرې پیسې وګټي او خامخا یې وګټي، هغوی د دغه خپل انکم نه څه لږه ونه حصه په خپل فاینانشل ایجوکیشن باندې نه خرچوي. فاینانشل ایجوکیشن څه شی دی؟ فاینانشل ایجوکیشن د پیسو د ګټلو په باره کې علم ته وایي چې هغه په مختلف قسم طریقو باندې تاسو حاصلولی شئ. فاینانشل ایجوکیشن تاسو ته د پیسو د ګټلو مختلف قسم لارې ښیي. هغه تاسو ته د پیسو د بانډینګ مات کړي او د پیسو چې کوم مین ګړ دی هغه تاسو ته د هغه ځای نقشې او د هغه ځای لارې ښیي. هغه تاسو ته د پیسو د ګټلو طریقې اسانې کړي. نو خو دغه وجه ده چې مالداره خلک همیشه په خپل فاینانشل ایجوکیشن باندې انویسټ کوي. نو که چېرې ته په زندګۍ کې کامیاب جوړېده غواړې او غواړې چې د لانګ رینجه پورې لاړ شي او څه ډېر څه وګټې نو همیشه په خپلو دماغو باندې انویسټمنټ وکړه. همیشه په خپل فاینانشل ایجوکیشن باندې انویسټمنټ وکړه نو پیسې ګټل د دنیا په مخ باندې څه ګران نه دي، اسان دي. ځکه چې پیسې خو مزدور او لیبر هم ګټي، خو مزدور او لیبر ته د دغه پیسو د ری انویسټمنټ علم نه وي. نو ځکه دا مزدور او لیبر دی همیشه مزدور وي او ټوله موده غریب وي. نو که چېرې ته غواړې چې ته خپل مستقبل په بهتر طریقې سره بیامونې نو ته به په خپل فاینانشل ایجوکیشن باندې څه نه څه حصه خرچ کړئ. او دا خبره مې یاد ساته که چېرې نن دې د ځان سره لوس کړی دی چې یاره خامخا به مخ په وړاندې ځمه نو ګوله دا خبره یاد ساته چې ته به د خپل خاندان د ټول نه رئیس او مالداره سړی جوړیږي. نو دا چرته هم مه هېروه، دا همیشه د ځان مه پرېږدوه. نو که چېرې ته د دغې رئیسۍ او د مالدارۍ په لاره باندې قدم اخیستو ته تیار یې د ټول نه لومبی به 2-3 فیکټریانې په ځان کې دننه کولاو کړي. د ټول نه لومبی به د برف فیکټري چې هغه په خپل مازغو کې کولاو کړي چې ستا مازغو هر ټایم یخي، چې تا له په وړو وړو خبرو باندې غوسه نه درځي، چې ته هر ټایم کولي، چې ته هر ټایم د خپل ټارګټ په باره کې په بهتر طریقې سره سوچ ولري. دویم نمبر به د سټیل فیکټري په خپل زړه کې کولاو کړي چې ستا بالکل د سټیل باډي، چې ستا د زړه بالکل داسې سخي چې دی په وړو وړو خبرو باندې ګیلې معنی نه کوي، دی په وړو وړو خبرو باندې شکایتونه نه کوي، په وړو وړو خبرو باندې دی نه هبه کېږي. نو ته به همیشه مخ په وړاندې ځي. دریم نمبر د شوګر فیکټري به په خپله ژبه کې کولاو کړي. که چېرې ستا ژبه خوږه ده او ستا الفاظ خواږه دي نو ستا به ملګري زیاتي، ستا سره به ته چې د چا سره هم په لاره باندې قدم ایږدي خلک به ستا سره زر جوړاویږي، ستا ته به لارې اسانېږي، تا ته به د خلکو د رازونو زر پته لګي، تا ته به د خلکو ټارګټونو زر پته لګي او تا ته به په خپل ټارګټ په حاصلولو کې د خلکو مدد حاصل وي او ته به همیشه کامیاب وي. نو چرته هو چې یې الله تعالی دې ستا په کوششونو کې برکت واچي او الله تعالی دې تا په خپلو خوبونو کې کامیاب کړي. زموږ دعاګانې سره دي سټیپ والا، الله یې تا کامیاب کړي. آمین.